السلام علیکم. راځئ د دې یهودو د دې قادیانیانو د دې پرکټي دا یو څو خبرې اورو، خو دا ویډیو تبلیغیان او علما ډېره شیر کوي او په خپله یې هم واورئ چې دا څه وایي د فلسطین په باره کې. ټوله دنیا کې جهاد ته سره نشته او په فلسطین کې چې کوم جنګ روان دی نو دا د عربو او د اسرائیلو په منځ کې روان دی او اسرائیل هم دغې عربو سره جنګ کوي، څوک چې د هغوی مزاحمت کوي او د فلسطین په ځمکه باندې جنګ دا اسلام نه دی او دا په مسلمانۍ نه دی، په اسرائیل کې په خپله دا تاسو واورېده، دا د یهودو د قادیانیانو پر کټۍ څه وایي چې په دې وخت کې جنګ په ټوله دنیا کې نشته دی. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د ورځ د قیامته پورې به جهاد په ټوله دنیا کې وي، خامخا په څه ناسه عیسا کې به وي، تر ورځ د سبا پورې د قیامت د سبا پورې به دا جهاد جاري وي. او دا د یهودو او قادیانیانو، خو آیا دا سړی څوک دی دا وپېژنئ. د قادیانیان چې کوم راپاڅېدلي دي هغه په دې میشن باندې راپاڅېدلي دي چې مونږ جهاد ختم کړو. هغه وایي ټول قرآن ټیک دی خو د جهاد د آیاتونه دې صرف ختم شوي دي، دا منسوخ شوي دي نعوذ بالله. او دا سړی هم نن راپاڅېږي وایي چې په ټوله دنیا کې جهاد نشته دی او د فلسطین دا چې دی نو وایي دا د اسلام جنګ نه دی، دا د اسلام جهاد نه دی. آیا وایي دا په دغه خاوره باندې جهاد دی. نو آیا یو خو دا دی چې دغه خاوره د مسلمانانو خاوره ده او په کوم ځای کې چې په مسلمان باندې ظلم کېږي نو بل مسلمان له پکار دا ده چې د هغې حمایت وکړي او د هغې سره ډټ کر ودرېږي، د کفر مخالفت وکړي، د کفر سره جنګ وکړي، جهاد وکړي. او دا مولا نن راپاڅېږي. مولا خو ورته نه وایم ځکه چې د علماو او تبلیغیانو نوم یې وشرماوه. زیات خلکو په کمنټونو کې ریوڼ ترد بد او غلط الفاظ استعمال کړي دي چې تاسو تبلیغیان د جهاد نه انکار کوئ. نو نه، هېڅکله تبلیغی د جهاد نه انکار نه کوي، هېڅکله مولا، هېڅکله مسلمان چې هغه به د فلسطین د جهاد نه انکار نه کوي. چې مسلمان هغه به د فلسطین د جهاد نه انکار نه کوي. خو د ده دا شکل دا د مسلمانانو نه دی. د ده دې پټکي ته وګورئ، د میرزا غلام احمد قادیاني رنګي پټکي والی دی. آیا ته د شکل ته وګوره، د پټکي ته لږ وګورئ، داسې پټکي نه تبلیغیان واخلي او نه علما واخلي. د چې دا پټکي والی دی د قادیانیانو والی دی، خو د هغوی نه بیا یو څو روپۍ اخیستې نو صراحتا انکار خو نه کوي د قرآن د آیاتونو نه. نو صرف د فلسطین وایي په دې وخت کې جهاد نشته دی. د ده به وروسته یا به راغلي نور کلیپونه دا به پکې وضاحت هم خامخا څه ناسه وضاحت کوي. خو دا سړی وپېژنئ، مسلمانانو دا سړی وپېژنئ، د دې سړي نه ځان وساتئ. دا د یهودو او د قادیانیانو پر کټۍ دی. دا ویډیو زیاته شیر کړئ چې هر